ډېر خلک دغه شانتې ویډیوګانې سازوي چې د اویس پلار اخر داسې څه مجبور شو چې دغه قاتلان یې کولاو کړ. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټاله نشان وښئ. هغه یو نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینوالو چې یو 2 میاشتې مخکې د اویس قاتلان گرفتار شوي وو چې الیاس، ابدین او اسد شاه چې درې واړه قاتلان د اویس په شریکه باندې قتل کړی و. د هغې نه بعد بیا دغه قاتلان گرفتار کړل شول چې په بله ورځ باندې په نهم تاریخ باندې دغه قاتلان خلاص شوي دي. خو بیا ورپسې خلکو دغه شانتې ویډیوګانې سازي کړي دي چې د اویس پلار ته اخر داسې څه مجبوري مخې ته ودرېدله چې دغه قاتلان یې راکولاو کړ. خو مینوالو د اویس پلار تر اوسه پورې انټرویو نه ده راغلې، ځکه چې هغه تر اوسه پورې د دې قاتلانو په باره کې خبر هم لا نه ده. خو قاتلان مینوالو چې اصل کې چې نو شاته ورپسې د پیسو زور او عدالت خلاص کړي. خو د اویس قاتلان زین، ابدین او اسد شاه په ضمانت باندې. مینوالو د دې قاتلانو په باره کې تر اوسه پورې بختور شاه لا خبره نه ده کړې چې هر کله چې د بختور شاه انټرویو راشي موږ به تاسو سره په دې سوپر کلیک چینل کې شریک کوو. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلې نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.